دا لوبې دغه کافران هم کوي خپل منځ کې هغه یو بل خو نه خرابوي که نه هغوی یو بل سره لوبې په دې کې چې یو بل سره محبت ډېر شي زموږ هغو د کفر او د اسلام جنګ روان دی چې یا به کفر ګټي یا به اسلام ګټي دا کوم ځای ته موږ رسېدلو هذان خصمان اختصموا في ربهم دغه دوو ډلو جنګ کړی د الله په باره کې دلته مسلمان د مسلمان سره جنګېږي د سوباړې او د بال دپاره دا حال دی جګړه د مسلمان سره روانه ده خو د مسلمان سره اخر جګړه په دې ده چې دا میچ دي او دا میچ کده دا میچ بره او به ما چې د دې بعضو د ټویټر یې ولیدې او د اکاونټ یې ولیدې چې په انټرنیټ باندې دي او هغه یا د داعي نسبت ورته کېږي یا په جامعاتو کې سبقونه وایي پراته دي هغوی لګیا دي باقاعده لکه دوی ته چې دا کار حواله شوی دی چې تاسو به دا نشریات کوئ چې څو رنځه پکار دي او څو نه دي پکار او څو هغه باقاعده لګیا دي ایو ورکړي دي هم هم ښه پېژندو بیا مې ورته میسج یې وکړو ایو ورکړي وایي زما په ژوند کې ټکه توره ورځ نن وه ما ورته میسج وکړو ما صاحبه خبره یې ډېره غلطه کړې ده او شیخ صاحب محترم څنګه ښه ولې وي ما توره ورځ خو په ژوند کې هغه یې به کومه ورځ چې د الله نافرماني وشي هغه توره ورځ هغه د خفګان ورځې چې د عرش والا خبره ونه منلی شو تا پورې دا خبرې خوند کوي ته دومره غلو دې وکړه دومره مخکې لاړې په کار خو دا دی چې ته د عوام کنټرول کې چې کوم عوام صحیح د شریعت موږ له د لوبو اجازت راکړې زه د لوبو نه منکر نه یم زما د خبرې به نور څه فایده نه راوباسي بله خبره به نه راوباسي مقصد زما د خبرې دی چې لوبې شتي په شریعت کې خو د شریعت په حدودو کې دننه لوبې شتي خو هغه لوبې چې د الله نافرماني پکې نه کېږي دا خو موږ د الله نافرماني کې راولګېږو هغه مسلې جدا دي چې مونځ پاتې شو او که نه او کنځلې منځلې او هغه نتیجه سره ووته نتیجه دا راووته چې مسلمان د مسلمان دشمن کېږي دا څنګه لوبه ده او دا څنګه هغه څنګه د خوشحالۍ د ټایم پاسۍ دپاره ته لګې لوبه خو شریعت وایي وکړه لږ وخت پورې وکړه چې یو د دین خراب نه کړي بل ورورولي دې ګډوډه نه شي بل دا چې مزدوري دې ګډوډه نه شي دنیا دې ګډوډه نه شي د بچو له رزق ګټې چې دا چې ته خراب نه شي شریعت وایي وکړه لوبې خو چې د شریعت خلاف نه یې کوي سړی داسې لوبه کې پروت او بیا اخري نتیجې دې ته راوځي چې مولیان هم لګیا دي د تعصب په دریاب کې او د تعصب په وله کې هغوی هم لګیا دي غوپې وایي هغوی هم عوام راګرموي الله نه یره پکار ده موږ الحمدلله زمونږ دوستي دشمني هغه ټوله د یو رب دپاره ده هذان خصمان اختصموا في ربهم دا ټکی یاد ساتئ ټوله مسله هغه د الله په باره کې ده چې د الله دوست دی زمونږ دوست دی چې د الله دشمن دی زمونږ دشمن دی او چې د الله دوست دی زمونږ دومره مضبوط دوست دی چې ټول دنیا راجمع شي ورانه جدا کوي نشي جدا کولی او چې د الله دشمني چې د یو مور پلار پیدا یي که نه او خپل ورور مې او د الله سره یې نه لګي زما ورسره نه لګي پاتې لا ده چې د پښتون دی او پاکستانی دی او افغاني دی دا لرې خبرې دي چې د یو پلار ورور نه مور نه وي او د الله سره یې نه لګي زموږ ورسره نه لګي او امریکندی دي او د برطانیې دي او انډین دي او چې کوم ملکو یې د هغې دي خو چې د الله سره یې لګي زموږ ورور دی زموږ د سر تاج دی د الله نه یره پکار ده موږ الحمدلله یو مسلمانان یو بیا د هغې نه بعد پاکستان او افغانستان دا د یو بل ګاونډیان دي په یو بل باندې حقونه لري یو بل ته به زړونه پاک ساتو انشاءالله همیشه او چرته به انشاءالله یهود و نصارا او نور کافران په دې کې کامیاب نشي چې د مسلمانان جدا کړي او الله سبحانه تعالی د همیشه دپاره د مسلمانانو په منځ کې د اتفاق ساتي او الله سبحانه تعالی یهود و نصارا او کافران ټول په خپلو چلونو کې ناکامه کړي کوم چلونه چې هغوی د مؤمنانو او د مسلمانانو خلاف جوړ کړي دي